سورہ بقرہ دویم نمبر آیات پہلا پارا. سورہ بقرہ دی شروع آیاتونو کی دا قرآن ترغیب بیانے دو او قرآن تا دعوت بیانے دو او اغدی طریقے سره چې دا قرآن کامل کتاب دے او بیشک بے شبی کتاب دے او ہدایت دے دا پارا دا متقین او ہر اغا انسان چې هغه کې عقل وی او سلیم الطبع صحیح طبیعت والا انسان وی نو د دې فیدو والا سیس تبع هغه خامخا رغبت کوي ځکه هر انسان دې ته محتاج دی چې ماته یو کامل او مکمل دستور ملو شي زندگی قرآن شو او هر انسان دې ته محتاج دی چې یو کامل سیز ماته ملو شي او هغه به د نقصان او د شکوک او شبهاتو نه پاکي نو هغه هم دا کتاب شو او هر انسان دې ته محتاج دی چې ماته بېشکه بېشوبې کتاب ملو شي او کاملم وي او ماته ته څه فایده مو رسي نو هدل للمتقین کی اشاره شوه چې دا هدایت او فایده ورکوي د هدایت معنا د فایدې او دویم دی کې لام راغلی دی للمتقین لام په عربی کې د فایدې دپاره استعمالیږي للمتقین د پاره د متقیانو یعنی د فیدې د متقیانو نو متقی سری خواری کړي وي او کله ورته فیده نه حاصلېږي تقواداري نو الله رب العزت وایي که مکمله فیده تقوادار او نیکمله سړی اخلي نو د هغې دپاره د هدایت او د فیدو او د رهنما کتاب دا قرآن پاک دی. نن زموږ اسلامي ملکونه هم د دې وجې نه رستو دي چې هغوی سره اسلام شته خو نور رهنما ورسره نشته شته ورسره خو فایده ترې نه اخلي. اسلامي ملکونو کې او پارلیمنټونو کې د قرآن تذکیري نه کېږي او په سکولونو او په کالجونو کې مې درته وویل چې هلته غیر اختیاري او اختیاري مضمون او غیر لازمي مضمون هغه قرآن پاکي او اسلامیاتي. دا شان پروفیسر د انګلیش ته ډېر توجه وي پروفیسر د قرآن هغه څوک پروفیسر هم نه ګڼي وایي ما دا مولا دی دلته ورته یو پیریډ د اسلامیاتو میلاو شوی دی. نو چې کله مسلمان خپل دین له او خپل قانون له عزت نه ورکوي هغه نه کامیابېږي. د تاڼې او فوج چې کله د اصولو خلاف ورزي کوي نو بیا هلته افراتفري پیدا کېږي ځکه هغوی مقننه دي قانون جوړونکي دي نو قانون جوړونکي چې کله د قانون خیال نه ساتي نو نور خلق به بیسو ساتي. چون کفر از کعبه برخیزت کجا ماند مسلمانی چې د کعبې نه کفر را پیدا شي او که په کعبه کې کافران پیدا شي او د بیت الله شریف اوسیدونکي خلک کفر شروع کړي نو بیا به کوم ځای کې مسلمانی ګوري چو کفر از کعبه برخیزت کجا ماند مسلمانی بیا به کوم ځای کې لا مسلمانی ګوري. نو دې وجې نه چې مسلمان خپل دستور له او عجیبه خبره ده د ټول مسلمانانو دا عقیده ده چې زمون قرآن د ټولو نه اعلی او بالا کتاب دی خو منلو ته تیار نه. منل مطلب دغه د قانون سازی پکې نه کوو. څومره وخت شو زمون عزتمند حکومت د اسلام په نوم جوړ شوی دی او غټې غټې سزاګانې دلته نه میلاوي دې وجې نه ګناه هم کېږي نور هر سړی ګناه کوي سزا چې نه وي سزا بین الاقوامي سیز دی په سزا څوک اعتراض نشي کولی ځکه د دنیا داسې ملک وښایه چې په هغې کې د سزا قانون نشته او هر یو ملک والا سزا خپل ترتیب سره ورکوي. چېرته بل ملک والا په هغې اعتراض کړی که کړی هم وي نو هغه وایي زه ستاسو کوم زموږ خپل قانون دی. مسلمان په خپل قانون باندې شرمېږي ځکه چې موږ شروع کوو وایي ظلم دی بس وایي پرېږده مړه د قرآن نه تېر شه ورپسې عام طریقه به جوړه کړو. حالانکه اسلامي سزاګانې دومره فایدهناکې دي او په دې کې هېڅ بیسې سزاګانې نشته او په وړو وړو خبرو باندې اسلامي سزاګانې هغه ختمیږي.
خلک وایي چې مثلا اسلام کې لاس کټ کول دي او فلاني ځای کې دومره غټه سزا ده، خو اسلامي قانون چې ته ډیټیل سره مطالعه کې حیران بشي چې کومې غټې سزاګانې دي. نو هغې کې دا یو قانون دی چې تندر الحدود بالشبهات، که په یو کیس کې لږه شان شبهه هم پیدا شوه بس دغه سزا به نه ورکوي. نو نن سبا چې یو کیس ثابتېږي هغې خو ډېرې زیاتې خبرې را پیدا شي. د نبي علیه الصلاة والسلام زمانه کې تاسو ګورئ لکه مثلا د زنا سزاګانې ورکړې شوي دي خو هغه ثابت شوي نه دي، لکه ګواهان یا داسې دغه پې نه دي پېښ شوي، په خپله یو کس راغلی وي چې ما دا کار کړی دی او اسلام وایي په خلکو پرده واچوئ. خدا دې که یو ځي کې سزا وشوه نو یریږي به خلک ډېر زیات، خوف پکې زیات دی او سزا وي هم د څه دپاره چې خلکو کې خوف پیدا شي چې آینده دا کار نه کوي. نو مثلا غلا باندې خلکو یې لاسونه کټ کول دي، خو ته لاشه د اسلامي قانون وګوره څومره په دې کې اسانیانې دي. که بالفرض داسې یو څیز چا پټ کو چې اجتماعي څیز دی بیا به هم ته لاس نه کټ کې، ځکه په دې کې د ده میسه ده. پارک نه مثلا څه څیز پټ کو، داسې عوامي ځای نه یو څیز پټ کو، نو لاس به نه کټ کې چې بس ډایرکټ لاس کټ کول دي، نه په دې کې خو د ده میسه شته که نه، ځکه د حکومت چې څومره مال دی د بیت المال د ده هم پکې حصه ده، نو بس شک پکې رالی نو لاس به ترې نه کټ کې. ډېر اسان دین دی، هر ځای کې لاس کټ کول نشته چې د لاس کټ کولو ته نوبت راځي دا ډېر خطرناک کیسي. اسلام ډېر فایده خلکو ته ورکوي، خو چې کوم ځای کې بالکل صراحتا غلا شوې ده، ټول خلک پې شاهدان دي او هر یو سړی وایي دا غل دی، نو که هلته د یو سړي نه لاس کټ شو نو بل ته وګوره د ټول عالم یو سړي پیسې ګټلي ده، هغه خفګان تا ته نه راځي چې یو سړي پیسې ګټلي دي او بل سړي په لار هغه باندې تمانچه کېغوستله، هغه بچو له رزق روان کړی دی. نو د دې غریبۍ ته نه ګوري. نو زموږ چې تاڼۍ ته لاړ شي او تحصیل ته لاړ شي چې ننوځي ورکوټی غلي چې راوځي غټ غلطي جوړ شوي، هلته چلونه زده کوي. یو ځل زما د تاڼه کې هغه کې بیان هم دی جیل کې، ما یې خفه کېږئ به نه وایي دا کوم پولیس والا چې تاسو ته ولاړ دوی هم نیت نه دی کړی چې تاسو سم شئ، ځکه دغه تاڼه کې په دننه په دې سنټرل جیل چې دی دې کې زما دننه بیان. او دویم دا دی ستاسو په د یو ستر سړي په سترګو کې حیا نشته چې ما دا کار کړی غلط کار مې کړی دی. نو نه تاسو خپئ، نن چې کوم تاسو صحیح کوي د هغوی دا نیت دی چې تاسو صحیح شي، نو بیا چېرته مریض صحیح کېږي. یو مریض ډاکټر له هم نه ځي او چې کوم ډاکټر له لاړ شي هغه هم ترې ځان خلاصوي، صحیح دوايي ورته نه لیکي، نو مریض څنګه ټیکې. او چې ننوځي مثلا د چپلو غلي چې راوځي نو بیا ترې لوی غل جوړ شوي، هلته چلونه زده کړي. مثلا غلی بوتلو نو هلکه یو بل سره داسې ټول ناست دي خبرې کوي، هلکه ته څه کې راغلی؟ وایي ما جومات کې چپلې پټې کړي. ها وایي بل دوی تا څه کړي؟ هغه وایي ما خو پلاني بینک باندې ډاکه اچولې وه. هغه چپل والا وایي دا د سړي بچی دی، وایي 10 کروړه روپۍ مې چپه کړې وې خو بس په لاره کې ګیر شوه، مخکې مې هم داسې کیسونه کړي خو بس ګیر شو، نو بدقسمتي ده به سبا کې. وایي بل ته وایي تا څه کړي؟ وایي ما پلار وجلی دی. اوهو دا چې وایي لکه زه چپلو په ځای کړم، کسان خدای دي. څوک وایي ما ښځه، تاسو د فیسبوک باندې سبا ګوري دا ټول کلیپونه تاسو کتلي، نو بس د زړه سختېږي، هلته سختېږي چې مړه سم کار وکړه چې بیا جیل ته خو راشي که نه، ته هم جیل ته راغلی دا بل هم جیل ته راغلی، نو هغه څه خو کړي دي که نه. نو چې ننوتو ورکوټې غلو چې راوځي مړه دې ځل ته ګوره زم دې خلکو ته چل خیر. خلک دومره غټ غټ کارونه کوي څوک ورته څه نشي ویلی، ځکه بل ورته وایي ما خو داسې کار کړی دی خو وکیل مې نیولی دی، بس بله ورځ زما ازادي ده، دومره پیسې مې هغه له ورکړې، اوس هم دومره بچتو شو، د الله شکر دی. وایي هغه غلا باندې د الله شکر ادا کوي. او چې کوم کس وکیل وي هغه هم ورته څه وایي؟ غم مه کوه مړه الله به درته لارې کولاوي کړي. الله دا لارې چېرته کولاوي؟ نو سوچ کوئ عزتمندو د یو سړي د اصلاح فکر نشته، او د ټولو وجه دا ده چې قرآن زمونږ پوره مکمل دستور نه دی. قرآن ډېر زمونږ شریعت کې ډېر سهولت دی چې کله کیس نه ثابت شوی وي د ده نه به نفرت نه کې او د سره چې کوم صحیح طریقې سره به راځي. خو چې کوم سزاګانې ده خو بین الاقوامي څیز دی. نو قرآن د چا ته فایده رسوي؟ للمتقین، عام مسلمان ته فایده نه رسوي. موږ سره قرآن شته که نه؟ بلکل قرآن شته، خو ته متقین یې که نه؟ ته خو هسې تش کوته کې تا ته څنګه قرآن فایده ورسوي؟
یو سړی زم د فلاني زوی یم که نه، بلکل د فلاني زوی خو ستا سر کې خو هغسې خوروا نشته که نه، ستا پلار بیل شي او ته بیل شي، ته په نوم د فلاني زوی، پلار د پلارو. یو سړی زه مسلمان یم الحمدلله موږ سره قرآن شته، هلکه څو سپارې دله درځي په یادو؟ یاره سپارې خو نه راځي خو الحمدلله بس قرآن موږ سره دی. قرآن چېرته ترجمه دی یو صورت درځي جی نه راځي خو بس نور بس مسلمانان بیا هم الله ښه پیدا کړي. قرآن خو شته که نه؟ بلکل شته. قرآن خو کله کافر لم فایده ورکوي. یو کافر د قرآن خدمت وکړي الله دنیا کې هغه کامیابوي. په دې هندوستان کې یو سړی و د هغه نوم سکھ مسلمان، خلکو به ورته سکھ مسلمان ویلو. نو یو عالم لیکلي دي چې زما پلار سره یو ځل لاړم نو ناوخته شو را باندې، نو ما مې پلار ته ویلې هغه پلار هم ډېر لوی عالم دی، وایي ما ته وایي چې بچیه خیر دی مه یارېږه دلته یو سکھ مسلمان دی هغه کره به شپه وکړو. وایي ما ورته ویلې چې سکھ خو مسلمان نشي کېدی او مسلمان سکھ نشي کېدی، نو دا څنګه سکھ مسلمان دی؟ وایي په دې قصه به دې پوه کړم خو چې هلته لاړ شو او هغه ووایي وایي زما هم ډېره جستجو پیدا شوه چې ولاړ شم چې شپې هلته لاړو یو سړی لویه قلا یې وه او لویه حجره او بیټکي او داسې دسترخوان لګېدلی و او خلک به راتلل خوراک به یې کول او تلل به او باقاعده پکې د مسافرو دپاره او د نابلده خلکو دپاره پکې د آرام دپاره ځای مې بسترې پرتې وي. وایي چې کله موږ روټۍ وخوړله پلار ته مې ویل چې دا څوک دی؟ وایي ما ته وایي بچه دا سړی په سکھ مسلمان مشهور دی. وایي ما ورته ویل چې ولې؟ وایي اصل کې دا یو سړی او ډېر غریب و او دا سکھ دی اصل کې او د ده یو مسلمانو شریکدار هغه سره شریک دلته به زمینداری کوله، دا کلی دی ډېره غریبي ده. نو داسې چلو شو چې ډېر زیاته دیوالیه شو او قرضداري شو. نو هغه مسلمان ویلې زه دا کلی پرېږدم هجرت کوم بل ځای ته ځم، حرکت کې برکتي. ته ورته ویل وروره زه خو ما خو زړه نه کېږي او بس همدلته پاتې کېږم. ویل ټیک ده بس زه ته لاړ شه. بیل شو یو بل سره چې بیل شو نو پخوا خو غریبي و خلکو به ځان سره هر یو شی وړلو، ځمکې پخوا ډېرې ارزانه وي، کورونه به چا څه کول، دې خانانو به خلکو له فري ورکول، تاسو پکې اوسېږئ، د ځمکو څه قیمت نه و پخوا. نو کور یې پرېغوستو، هغه تنبې او میخونه یې ځان سره ویوړو. هغه مسلمان د هغه کلي نه لاړې، د دې سیک ښځه ماښام یا مازدیګر راواوړې د دې مسلمان کور ته کتلی شي هغه مسلمان زمونږ شریکدار نه چېرته څه پاتې شوي را پاتې شوي نه په خیر خوتلی دی. نو چې راواوړېدلو نو د دیوال نه میخونه هم ویستي وو. پخوا به خلکو د میخونه په کار به راته یو څیز به ویسته، یو شی نه دی پرېښی، مخامخ یو المارۍ د په هغې کې به داسې په توره کپړه کې یو شی پروت دی. نو دا ښځې خو ډېرې یېرېدونکي دا داسې ورځي چې دا علمه چې دا به صحیح بیا ته یېرېږي پرېږده چې ته پیران را باندې را نه شي او چېرته پلانې نه شي او چېرته داسې غیب علم را باندې را نه شي. واپس راله سړي ته وایي سیک ماما ته وایي چې هغه دوست نه خو دې څه شی پاتې شوی دی انډیوال نه. وایي ښه چې هغه رالی چې ویې کتلو نو قرآن پاک مسلمان ټول څیزونه ځان سره وړي، زاړه زاړه میخونه یې وړي، د کور هغه تنبه او دروازې یې راویستې وه ځان سره یې وړې وه په خرګاډي کې. مسلمان سره د قرآن د وړلو دپاره یو ځای نو قرآن یې هم دقه سان پرېښی و په هغه شړ کور کې. داسې نه وایي چې دلته به راځي مچان به په دې کښېني او دغه رنګې مارسک او دغه رنګې چرمیخکۍ او مختلف څیزونه به په دې باندې کښېني، سپي به راشي، پیشوګان به راشي، نه هر څه یې وړي قرآن یې پرېښی و. مطلب دا دی یو زوړ میخ ضرورت شته خو د قرآن ضرورت نشته، قرآن باندې څه کوي؟ نو هغه سیک ډېر ویارېدل، ویل دا خو د دوی آسماني کتاب دی او دا رب د طرف نه راغلی د دوی دا دعوه ده، نو سیکان خو الله مني خو شرک کوي. نو هغه سیک هغه قرآن راواغستو په سر باندې کېغوستو کور ته راواوړېدو او ښځې ته وایي ګوره دا د دوی آسماني کتاب دی او د الله د طرف نه نازل شوی دی. ټیک ده زمونږ په ایمان نشته خو الله خو موږ هم منو چې الله شته دنیا کې، نو موږ له د دې عزت پکار دی او کېدای شي غلطۍ کې به هغه نه پاتې شوي او فلانې او ډنګرې ډېر زیات عزت یې وکړو. او غالبا دې کتاب کې ما کتلي دا واقعه چې یې کړې وه، وایي نیمې شپې پورې وایي هغه سړي ویل چې دا به زه په خپل سر کېدم، یو شپې د دې عزت کوو موږ ته دا میلاو شو او نیمه شپه پورې بیا ته به په دې سر کېدې چې سهاره پورې د دې کتاب عزت وشي. وایي زه هم ډېر سخت غریب وم، وایي چې څنګه سهار شو وایي هغه چیلۍ چې موږ کره وي او ګډې او غواګانې وي وایي هغوی پۍ شروع کړه او دغه رنګې بل ورځ چې پټو ته لاړم دانه به مې ګزارله زرغونې شروع کړلې، لاړو آباد شو. وایي اوس په دې وخت کې دا ټول کلی زما دی، دا ټول کلی زما دی.
د دې قرآن د عزت ته وجه. نور زه نه مسلمانېږم، هغسې سیکو. نو دنیاوي فایدې کله قرآن کافرانو ته هم ورکوي، چې کافر د قرآن عزت وکړي، د اسلام عزت وکړي، الله دنیا کې هغه یو غټه فایده ورکړي، کور ورکړي، مال ورکړي، دولت ورکړي، هغه هم ورکوي. او مسلمان د دې خیال نه ساتي، مسلمان ذلیله ګرځي، د هر څه عزت کوي، د قرآن عزت نه کوي. نو هغوی دا هر څه ماله راکړه. نو زما هغه والد محترم ورته دی چې کتاب مونږ ته لږ وښایه قرآن. نو هغه قرآن هغه ډېر عزت سره په ډېرو کپړو کې په شیشه کې ډېر زبردست طریقې سره یو صندوق بل صندوق بل صندوق کې بند کړی، ډېر عزت دپاره. وایي زما هغه بابا ورته وویل چې دا قرآن ماله راکړه، زه به تاله نوی قرآن درکړم. وایي نه ما ته هم د دې قرآن د وجې نه فایده میلاو شوې ده، پته نه لګي بلکې بدایي. نور خو سیکو که نه غریب په صف وي، خو دنیاوي فایده وایي پته نه لګي هغې کې به یایي یا به نه. ما ته د دې قرآن د وجې نه میلاو شوې، دا زه چاله نه ورکوم. اللہ قرآن کی وہی ہدی للمتقین، بے شک میری کتاب ہدایت والی ہے لیکن یہ متقین کو رہنمائی دیتی ہے. جو لوگ اس کا قدر نہیں کرتے یہ قرآن ان کی قدر نہیں کرتی، کیونکہ رب کو کسی کی کیا ضرورت ہے، رب کسی کا محتاج نہیں، رب کا کلام بھی کسی کا محتاج نہیں. ہم سب کاموں میں ہر جگہ ہر چیز میں اللہ کے محتاج ہیں، اور محتاج جب ہاتھ پہ لاتا نہیں تو اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں دیا جاتا. محتاج سره چې څوک پورې لاس نه خوروي نو څوک هم لاس نه ورکوي، دا به لاس د ده کامیابي په دې کې ده چې لاس خور کړي. نو موږ محتاج یو چې څوک پورې الله کتاب ته لاس نه خور کړی، الله نه ورکوي. اللہ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ، سن لو میرے بندو جو میری طرف آتا ہے میں اس کو عطا کرتا ہوں. ہدایت اس کو دیتا ہوں جو میری طرف رجوع کرتا ہے، چې ته قدم نه رالی او زه دله څه درکم. نو د الله دین دومره بې قدره نه دی. ګینې الله وایي لو شاء الله لهداکم، وایي که ما غوښتلی دا ټول خلک به مې ډایرکټ مسلمان پیدا کړی وی. الله داسې نشي کولی چې د اسمان راښکته کړي او ټولو ته یې مسلمانېږي که نه، دا ټول هندوان به هر ځل لړه کړي، جي بس ټیک ده منو. خو الله وایي د زور کاتې زما نه لګي، د زور کاتې نه کوي. لا اکراه فی الدین، دین کې زبردستی نشته. که تا ته ښه ښکاري، غوره ښکاري، اعلی ښکاري نو راشه، که نقصاني درته ښکاري حلال خپل کار کوه، همدغه بوتانو ته ښکته کېږه، همدغه خپل کارونه کوه. ټول کائنات والا خلک دا وایي دا کائنات الله پیدا کړی دی، او د کائنات د طرف نه چې کوم کتاب راغلی هغې ته توجه نشته. اوس اخیری مسله په متقین کې دا به درته بیانېږي چې هغه کوم کارونه دي چې د هغه انسان وکړي دا تقوادار کېږي. مسله ټوله راغونډه شوه تقوادار سره، د الله مدد او د الله نصرت او د کتاب الله فایدې هغه چاته رسي چې هغه تقواداري. تقوادار څوک دی هغه مې درته بیان کړو، د تقوادار څومره درجې دي هغه مې درته بیان کړو، د تقوا فایدې مې درته بیان کړې. نن بواعث تقوا، هغه څیزونه چې هغه په تقوا باندې انسان ته باعث کېږي او بیا انسان تقوادار جوړېږي، هغه کوم څیزونه دي؟ په هغې کې ایک نمبر دا دی خوف العقاب الاخروي. کوم انسان چې د آخرت د عذابونو نه یریږي دغې تقوا پیدا کړي. نو کله ناکله چې کوم عذابونه بیان شوي دي هغه لوستل پکار دي قرآن پاک کې او حدیثو کې. د دروغجن دپاره عذاب، زناکار دپاره عذاب، سودخور دپاره عذاب، چغلي خور دپاره عذاب، او ګند ځان نه بچ کولو والا دپاره عذاب. نو دې سره انسان تقوادار کېږي. اوس مثلا دا حدیث واورئ، نبي علیه السلام یو ځل تېرېدو، بخاري شریف حدیث دی، دوه قبرونو باندې تېر شو، وانهما لیعذبان، وایي دا دواړه عذاب کې دي. نبي اسلام نه تپوس وشو ولې؟ وایي د یو به چغلي خوړله او د بل به د میتیازو نه ځان نه ساتو. نو بیا سړی سبا چې کوم دي میتیازو نه ځان ساتي، داسې په ولاړه باندې میتیازې کوي خلک د انګریزانو په شان. چې دا حدیث واوري چې په دې دومره وړوکي عمل باندې، او نبي اسلام وایي ګوره وړوکي شان عملو ځان ته ساتل هم اسانو. چغلي تا ته څه فایده درکوي چې ته د خلکو چغلي خورې؟ نن سبا خو غټې غټې چغلیانې دي، په دې وړو چغلیانو کار نه کېږي. سم د جومات د امام چې د چغلي نه خوړل یو کم نه کوي، او سم چې د یو لوی لیډر چغلي دي نه خوړلي، په دې وړوکي باندې سړي دا ټټر نه یخېږي. دا څو غټ غټ کسان او لوی دا د مولا پسې دا خوند ډېر کوي.
ښځو سره ډېر مه کښېنئ، ښځې غیبتونه ډېر کوي. کوم سړی چې کور کې ښځو سره ډېر وخت کوي دا به دې نه به غیبت مار جوړېږي. د ښځو یو مجلس داسې نه وي بغیر د غیبت نه. دویم نمبر خوف العذاب الدنیاوي، د دنیا د عذاب نه چې کوم انسان یریږي دا هم تقوادار کېږي. کله کله سوچ کول پکار وي، بی د کوم چت لاندې زه لګیا یم دا ګناه کوم دا چت را باندې را پرېنوځي، دا کومې ځمکه باندې چې زه ګناه کوم دا مې رانه کاږي. کله انسان باندې بیماري راشي سوچ کول پکار یار دا زما بیماري زما د ګناه د وجې نه. نو د دې څیزونو چې انسان یریږي او دغه رنګې کله انسان وشرمېږي نور تکلیفونه پرې راشي نو دا د دې ګناهونو د وجې نه وي. بعضې کسانو باندې هر چا باندې نه، ځکه دغو پیغمبرانو باندې هم راځي حاله هغوی د رفع درجات دپاره. دریم نمبر سی رجاء الثواب الاخروي، د آخرت چې کوم الله رب العزت فضیلتونه نعمتونه انعامات ورکړي چې هغه انسان را یادوي دې سره سړی تقوادار کېږي، ځکه هغه په نیکیانو باندې دي او نیکیانو سره د انسان شوق پیدا کېږي چې ما ته به دا میلاویږي. دا مثلا یو اذان یو فایده درته بیانو. حدیث کې راځي چې کوم انسان اذان کوي د قیامت پر ورځ د ټولو نه اوچت سر به د هغه وي. دا څومره لویه خبره. موږ د استاد نه تپوس وکړو چې حدیث کې راځي چې کوم انسان اذان کوي نو د ده به دا مرۍ اوږدی اوچت مرۍ والا وي. نو موږ یې اوچته مرۍ خو ښه شی نه دی که نه، دا خو بده ښکاري. هسې باراسنګ او هغه اوچته هغه غټې مرۍ والا هغه خو انسان چې داسې نو خو نه ښکاري. وایي نه بچیه د دې مطلب دا نه دی چې مرۍ به اوږدی، وایي د ده به سترګې نیغي د قیامت په ورځ او د نورو به سترګې ټیټې کړي، د ده به سر نیغي نو د ده دا سټ به پکې اوږد ښکاري. کوم انسان چې ګناه کړي سر یې داسې ټیټي او کوم چې نیغي نو هغه سر داسې نیولی نو هغه اوږد ښکاري. د دې نورو به سر ټیټي، چا یو ارامېتوب چا بل ارامېتوب، چا څه کړي چا څه کړي، سترګې به یې خړي. او اذان والا وروره اذان کړی دی چې څومره کسان مونځ له راغلي ټول ثواب هغه اخیستی. نو دې وجې نه عزتمندو چې انسان د آخرت هغه فایدې یادوي دې سره انسان تقوادار کېږي. نو دلته فضایل اعمال تعلیم کېږي، ترجمه کېږي، دې ته کښېنئ کور کې فضایل اعمال تعلیم کوئ چې فایدې بیانېږي نو ستا شوق به زیاتېږي، تقوا به در کې راځي. تقوا خو څه څیز نه دی چې په لاره پروت دی موږ درته ورشه پلاني میدان کې دی او راواله او دغه یو سپرینګ دی او سټنټ دی او ځان کې فټ که بس ته به تقوادار شي. نه دې طریقو سره. او پنځم نمبر څلورم نمبر رجاء الصوب الدنیاوي، انسان کله ناکله هغه نیکي فضیلتونه اوري چې هغې کې دنیا کې انسان ته کمې کمې فایدې میلاویږي، دې انسان تقوادار کېږي. انسان لالچي دی که نه، ته ورته یې مونځ کې دا میلاویږي. ډېر کسان مونځونه له د دنیاوي فایدو د وجې نه راځي خو زه آخرت یې ځمیږي. دا هم غټه خبره ده. یاره مونځ کې زبردست ورزش دی، زه ته د ورزش دپاره راځه خو راځه جنګې واچو هغې کې راځه خو مونځ کوه. او پنځم نمبر خوف الحساب، کوم انسان چې د حساب کتاب د ورځې نه یریږي او د باندې ډر او خوف راځي د کې تقوا پیدا کېږي نو کله ناکله حساب کوه. حدیث وایه چې بعضو کسانو ته به د شا د طرف نه عملنامې میلاویږي، وای وای سوچ کوه. او بعضې کسانو ته به د فرشتو په لاس باندې ګلونو ګلدستو سره او خندا سره به میلاویږي. نو الله رب القرآن کې وایي ویخافون سوء الحساب، تقوادار خلک هغه دي چې د قیامت د ورځې نه یریږي د حساب نه. او نیک عمل انسان به انی ظننت انی ملاق حسابیا، خلک به ته څنګه چللی څنګه خوشحاله وایي ما ته پته وه چې الله به ماله د حساب په ورځ باندې داسې داسې نیکۍ راکوي. نو د دې نه او شپږم نمبر چې انسان کې تقوا پیدا کوي الحیاء من نظر الله، چې د الله نه سړی حیا کوي دا انسان کې تقوا پیدا کوي. نو د الله نه او چې کوم انسان کې حیا نه حدیث کې راځي اذا فاتک الحیا فافعل ما شئت، بس چې حیا د نه لاړه او سترګې دې اوښلې دي بس بیا به هر څه کې چې څه دې خوښه یې هغه کوه، یعنې هر څه به ته کې. نو حیا هم ډېر لوی څیز دی. بعضې کسانې عام خلک یي تاسو یقینو کې د هغوی تقوا ډېره لوی. موږ له کله ناکله عام کلین شي او کس راشي جی فلاني ځای کې بار ملک داسې یو موقع راله او داسې کلب و او داسې و او الحمدلله الله زما حفاظت وکړو. قسم دی کله ناکله د هغه عام سوټډ بوټډ او کلین شوی انسان د هغه په هغه ایمان او په تقوا باندې انسان له رشک ورشي چې کاش داسې ایمان او ضمیر ما سره هم وی. نو دا دې پورې دا د زړه یو یره د حیا چې کوم انسان کې وي بس دا بیا تقوادار جوړیږي. نو ځان کې انسان حیا را پیدا کړي.
او وم نمبر الشکر علی نعمه بطاعته، د الله نعمتونو شکریا ادا کول سره انسان کې تقوا را پیدا کیږي. او اتم نمبر علم، چې کوم انسان سره علم وي او هغه د دې خبرو نه خبر وي چې الله په کوم څیز ډیر ناراضه کیږي، په کوم څیز باندې کم، نو به هغه څیزونه هغه انسان ځان ساتي او تقوادار جوړیږي. نهم نمبر تعظیم جلال الله تعالی، د الله رب العزت کبریایی او لوی د په ذهن کې او دا غي کې سوچ کوي، نو دا انسان بیا د کې تقوا پیدا کیږي. او لسم نمبر صدق المحبه، د الله سره رښتینی مینا چې د کوم انسان وي به دا تقوا داري، او چې د کوم انسان ګناهونه زیات کوي نو پته لګيږي دا د الله عاشق نه دی، او چې کوم انسان ګناهونه کم کوي بس دا د الله عاشقي، دا د الله نه یریږي او الله سره مینه. یو شاعر وایي کنه تعصي الاله وانت تظهر حبه، تعصي الاله وانت تظهر حبه، هذا لعمرك في الفعال بديع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. وی ته د الله نافرمانی کې او وی چې زما الله سره مینه ده، وی ستا په ځوانۍ مې د قسمې چې عجیبه خبره کې الله سره مې مینه شته خو د الله منم نه، نو دا وی ستا په دې ځوانۍ مې د قسمې چې دا خو هسې عجیبه ګډې وډې وې. لو کان حبک صادقا لأطعته، که ته په مینه کې رښتینی وې نو تا به د معشوق تابعداري کولې. ولې ان المحب لمن يحب مطیع، څوک چې چا سره مینه کوي نو د هغه خبره هم به مني. نو ته الله سره محبت کوم نو په کوم ځای کې داسې چې ته د ګناهونو ځای راغلي او ته ترې منې شوې. یو ځل یو لوی افسر سرکاري هغه ښځې سره ډېره مینه وه، نو خو هغه ښځې هغه سره مینه نه کوله. نو یو ځل چې دا ورته ورنږدې شو نو هغه ورته ویل رک شه زما نه لرې شه. نو هغه ډېر زیات دغه شو وشرمېدو چې زما دا ښځه ما سره مینه محبت نه کوي. نو بس هغه هم ورته یو قسم وخوړلو، هغه ورته لرې شه یې جهنمي، هغه ورته جهنمي ټکې وویلو رک شه جهنمي. نو هغه قسم وخوړلو که زه جهنمي ما نو ته په ما طلاق یې. به حیران شو، د دې مسلې تپوس چا نو کومولیان نه تپوس وکړو چې ما خو دا کنډیشنل طلاق ویلی دی، تړلی شوی، دې خبرو پورې مشروط طلاق دی. که زه جهنمي ما نو بس بیا ښځه طلاقه شوه، که جهنمي نه جنتي نو بس بیا نه ده طلاقه. اوس به دا څنګه معلوم چې دا سړی جهنمي دی که جنتي دی؟ دا خو دنیا کې معلومات ګران دي. نو ډېر زیات پریشانه شو. هلته ښځه هم بیا خفه شوه چې خاوند خو ماته طلاق راکړو، خو کنډیشنل طلاق دی، ډایرکټ نه واقع کېږي، دا دغه خبرې پورې تړلی دی. نو بس عالمان ګرځېده ټول ورته ویل بس ښځه دې لاړه طلاقه شوه. او بس نن سبا خو ټول ګناهګار دي، څه نه که جهنمیان نه دي نو څه نه څه ورته ورنږدې شوي دي ټول، نو جنتیان کوم دي په دې وخت کې. بیا امام شافعي رحمت الله علیه دورو امام شافعي رحمت الله علیه لوی امام دی، هغه له لاړو. هغه ورته وایي چې زه دا ښځه مې طلاقه ده که نه؟ هغه وایي ماله د یو خبرې جواب راکړه بیا زه معلوم کړم. وایي څه جواب؟ وایي ته راته داسې یو واقعه ووایه په عمر کې چې یو ځای کې داسې د ګناه وخت راغلی وي، تا د الله دپاره هغه ګناه پرېښي، داسې چېرته واقعه درته شته؟ نو بس هغه خو سوچ کوو مونږ ته خو چېرته داسې ښه کارونه چېرته کړي دي، بد کارونه ډېر کړي دي، نیکي خو چېرته داسې د الله رضا دپاره چې خالص تا د الله دپاره هغه کار پرېښی. که موږ ته هم څوک ووایي چې داسې د شپېتو کالو کې یو دوه درې واقعه ووایه، په شپېتو کالو کې، په اتیا کالو کې، په شلو کالو کې، په 150 کالو کې موږ سره چېرته یو واقع هم نشته چې واقعي موږ د الله دپاره یو کار کړی. هغه ویله سوچ کوم، ویله سوچ وکړه. به چې سوچ وکړي بیا وایي چې یو واقعه را یاده شوه، یو ځل مې داسې کړي. وایي څه دې کړي؟ وایي یو ځل په کور کې څوک هم نه و، بلکل کور خالي و، زما یو خادمه وه ملازمه، او هغې ته زما نیت خراب شو، او زما د هغې په منځ کې هېڅ معنی نه و. خو چې کله زه هغه ته ورنږدې شوم نو هغې ما ته یو خبره وکړله. ګینې عزتمندو خادمانې خو د خپلو مشرانو نه یریږي، هر څه کوي،
غریبي انسان باندې ډېر کارونه کوي، خو هغې ماته ویلی چې یا ملکو اتق الله، یا زما مالکه د خدای نه ویرېږه، داسې مه کوه، زما مجبوري ده، د مجبورۍ د وجې نه دا کار کوم، زه بې عزته نه یم، خو ما چې خپل عزت لرې کړی دی، لوپټه مې لرې کړې ده، او ستا په کور کې کار کوم، دا د غریبۍ او د مجبورۍ د وجې نه کوم، زما د مجبورۍ نه غلطه فایده ماله، او د خدای نه ویرېږه. وایي دا جملې راته وویله، یا ملک اتق الله، ای بادشاه او ای مشره د خدای نه ویرېږه. بس وایي د هغه ښځې هغه جینۍ هغه خبرې ما باندې ډېر اثر وکړو، او زه د هغه جینۍ نه وروسته شوم او ما بدکاري ونه کړه. امام شافعي رحمت الله علیه ورته ویلې ښځه دې طلاقه نه ده، وایي ښځه دې بچ شوه په دې یو قصه باندې. نورو مولیانو ورته ویلې چې دا څنګه چل دی، تا ته څه پته ولګېږي دا جنتي دی او دوزخي نه دی، ته خو دا ویلو چې زه دوزخي نه یم نو ته به طلاق یې، که دوزخي یم نو طلاق یې، نو تا ته څه پته چې دا دوزخي نه دی؟ وایي د الله کتاب فاما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. سن لو اے لوگو، فاما من خاف مقام ربه، جو انسان ڈرا اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اس نے خواہشات سے گناہ سے اپنے نفس کو روکا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، یقیناً جنت اسی کا ٹھکانہ ہے. آیات کی صفحات ترجمه نه لوي چې څوک د الله نه ویریدو او یو ګناه نه خپل نفس روکاو کو، نو دا انسان الله وی جنتی نه دی، وی دا جنت می جوړ کړي هم د پاره دی، اصل ټکانه اسی کا ہے، وی دا جوړ شوی هم د پاره دی. قرآن آیات وی د ځان د نفس اثار کړی دی، په دې آیات مطابق دا جنتی دی او د خزه طلاق نه ده. نو د تقوا د پاره عزتمند دی د الله جلال، د الله سره رښتینی مینا، دا انسان یو لسم دی العلم بفواید التقوا، چې د تقوا د فیدون انسان خبري، نو هم انسان کې تقوا پیدا کی، چې تقوا پدی پیدا کی، نو ځان کې حیا راوستل، د الله عظمت ذکر راوستل، د آخرت د عذاب نه یریدل، د دنیا د عذاب نه یریدل، او دا شان عزتمند د آخرت ثوابونه مخې ته کول، د آخرت عذابونه مخې ته کول، او دغه رنګ د الله نه حیا کول، او د نعمتونو شکریه ادا کول سره انسان کې څه پیدا کیږي؟ تقوا. الله رب عزت موږ او تاسو کې تقوا پیدا کی، او الله رب عزت موږ او تاسو ناراضي شي. الحمدلله رب العالمین.